بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سلامونه او پیرزونې. نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته مخامخ یم. په ملک کې چې دی نو عام ټاکنې یا انتخابات چې دی نو روان دي، لږ وخت دی ورته. دلته په سوات کې هم هغه هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او سوات خلک چې دی نو دا غواړي چې هغوی ته وخت په وخت د سوات انتخابي هلې ځلې جلسې کېږي، دلته کومې هلې ځلې دي، دلته کومې اکټیویټیز دي، بیا کم فیورټ دی هغه ورته معلوم شي. ما ته چونکې په ټلیفون باندې په میسج باندې او وربلې ډېر زیات خلک دا پوښتنه کوي چې دلته کې څه صورتحال دی، څوک په ګټه کې دی، څوک په بیلات کې دی. نو د یو صحافي په حیث باندې موږ نه پوښتنه کوي او زموږ نه رای اخلي. نو ما چې دی نو دا خبره چې دی نو محسوسه کړه ډېره زیاته چې زما ډېر مینوال دي، ملګري دي او هغه په صحافیانو باندې ټرسټ کوي چې زه یو داسې روزانه یو 15 منټه ستاسو سره مخامخ کېږم او تاسو ته د سوات سیاسي صورتحال ښایم او تاسو پوهه کوم. دې پروګرام مقصد به چرې هم دا نه وي چې موږ د یو سیاسي ګوند یو د یو پارټۍ یا د یو شخصي کس په هغه تنقید وکړو یا د هغه سایډ والو. دا بالکل په ایماندارۍ باندې او زموږ چې کوم په صحافت کې چې موږ ته کوم ایتکس رول ضابط اخلاق ښودلي دي د هغې مطابق به کوو. دې کې به د چا سپکاوی هم نه کوو او دې کې به چې دی نو د چا سایډ هم نه اخلو. موږ به چې دی نو د خپل ایمان او د خپل صحافتي چې کوم اقدار دي د هغې مطابق به یو تجزیه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی چې دی نو زه راځم د مینګورې ښار کومه تجزیه ده هغه تاسو سره راوړم ځکه چې دا هغه ډېره زیاته مهمه حلقه ده. دلته چې قامي اسمبلی ده چې کوم کسان ولاړ دي هغه ډېر زیات مهم دي او بیا صوبایي اسمبلی ده چې کوم کسان ولاړ دي هغه هم زیات مهم دي او افواګانې مختلف چلیږي، څوک ګټي، څوک کیني، څوک پاسي. چونکې د نه وړاندې چې دی نو د حلقه NA3 نه چې د هغې نه شهباز شریف ولاړ دی چې د پنجاب وزیر اعلی دی و تېره وخت کې او دې وخت کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر دی هغه ولاړ دی. نو دا په ټول ملک کې انتهایي اهم شوي ده. اوس سره چې دی نو دلته کې حجت الله و هغه د MMA نماینده و د هغې کاندیډیټ و باقاعده ټکټ ورته ورکړی شوی خو هغه بیا چې دی نو پاتې کړی شو. هغه چې دی نو اوس په آزاد حیثیت باندې انتخاب لړوي او هغه یو قسم بغاوت وکړو. دې سره سره چې دی نو سلیم الرحمن ورسره ولاړ دی چې د PTI کاندیډیټ دی او وړاندې چې MNA پاتې شوی دی، د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی او د هغه خپل یو په دې علاقه باندې د هغه د خاندان او د هغه یو رول دی او هغه چې دی نو وړاندې هم یو کار کړی دی. دې سره سره د عوامي نیشنل ګوند یو کس عبدالکریم هغې سره ولاړ دی. دغه رنګې شهریار امیرزیب ورته ولاړ دی، د پاکستان پیپلز پارټۍ له اړخه د هم یو ډېر مهم کس دی. په دغه لحاظ سره ګو چې موږ برملا وایو چې پاکستان پیپلز پارټي تېرو دریو څلورو انتخاباتو کې څه خاص پوزیشن نه دی اخیستی او سوات کې خلک وله ووټ نه ورکوي. خو شهریار امیرزیب د هغې شخصیت داسې دی، د هغې خاندان داسې دی چې هغه ته ووټ ورکوي. دغې باندې وبحث کوو. راځو له لومړۍ کې چې د حلقه PK5 ته 5 ته چې دا د مینګورې ښار ده او د دې نه هم مهم غړي ولاړ دي. د کوم چې د الیکشن کمیشن ته چې کوم لیست جاري شوی دی هغې کې چې دی نو کوم نومونه چې ورکړي چې کوم کسان به انتخاباتو ته یعنې وردېږي او د هغه به بیلټ پیپر کې به د هغه نوم وي نو هغه 14 کسان دي. د هغې له سره سره شیر کوم چې کوم په الفابیټ باندې نومونه دي او حقه کوم. ارشاد خان چې دی هغه ولاړ دی، ارشاد علي PMLN نه دی ولاړ دی، ورسره امیرزیب شهریار چې دا موږ وړاندې وشو شهریار امیرزیب زوی دی او دی هم چې د پاکستان پیپل پارټۍ له اړخه ولاړ دی. برکت علي آزاد ولاړ دی، آصف علي آزاد ولاړ دی، آصف علي شاه، شاهد خان APML نه ولاړ دی، شوکت علي چې دی د آزاد ولاړ دی، د قومي وطن پارټۍ غړی و مخکې او د تحصیل ممبر هم و هغې چې دی نو د نونو سره ورانه شوي ده او راغلی ولاړ دی. بل شوکت علي زه په خپله ذاتي طور پر نه پېژنم خو بهرحال هغه هم آزاد ولاړ دی. شهاب سیاب دی دا هم آزاد ولاړ دی. ضیاءالله خان جانان دی هم آزاد ولاړ دی، دا د PTI یو متحرک ورکر او د فضل حکیم نه خفه شوی یا چې دی نو عمران خان نه خفه شوی چې هغه ته ټکټ نه میلاو شوی. عارف الله JUIF نظریاتي ګروپ نه ولاړ دی. فضل حکیم خان PTI نه ولاړ دی چې تاسو ټول پېژنئ، ډیټک چیرمین پاتې شوی او سابقه MPA دی. دغه رنګې فضل الرحمن نو ډېر مطلب مهم شخصیت دی او تېرو وختونو کې ډېر په سیاست کې ګرم دی. هغه چې دی نو QWP نه ولاړ دی، قومي وطن پارټۍ نه. محمد اقبال نومي کس دی هغه آزاد ولاړ دی. محمد امین MMA نه ولاړ دی، سابقه MPA پاتې شوی دی او ډېر خلک یې چې دی نو دې وخت کې فیورټ ګڼي. واجد علي خان تاسو پېژنئ، 2 پیرې د صوبایي اسمبلۍ ممبر پاتې شوی، تېر ځل کې چې د صوبایي چې دی نو هغه وزیر ځنګلاتو او د ANP نه ولاړ دی.
اوس تجزیه کوو چې یاره دلته کې خلک پوښتنه دا کوي چې یاره کم خلک په مقابله کې دي، کم کسان په مقابله کې دي. نو دې وخت کې چې د خلکو هغه خبرې موږ اورېدلې، جلسو ته تللي یو، څونه چې زه تللی ما د یو صحافي په حیث باندې. نو دې وخت کې یو خو دا دی چې امین ته او دا خلک خبره کوي محمد امین چې هغه ډېر فیورټ دی د دې سیټ لپاره. خو د دې سره سره فضل حکیم چې دی هغه په حکومت کې پاتې شوی دی، ګو چې هغه لږ ډېر به د هغه مقبولیت کې کمی راغلی او بعضې خبرې داسې چې کمی راغلی دی. خو اوس هم د پی ټي آی دومره ورکران دي چې هغه مني چې هغه ته ووټ ورکړو او هغه دی هم فیورټ ګڼلی کېږي. دغرانګې واجد علي خان دې وخت کې هم ښه په پوزیشن کې ځکه دی چې هغه ډېر ګوندونه رالل او د هغې سره شریک شول. که تېرو انتخاباتو کې موږ وګورو نو واجد علي خان ځکه بېللې وه چې هغه په یو حکومت کې پاتې شوی او د هغې ګراف کم شوی. اوس چې موږ وګورو کوم شرکتونه چې کېږي او د هغې سره کوي نو دی هم ښه په مقابله کې شاملېږي. خلک یې وایي بل کوم کاندیډیټ چې دی شهریار امیرزیب د شهریار امیرزیب څخه زوی چې دی دا یو شان نومونه د ورکړي، امیرزیب شهریار یې ورکړی دی. هغه هم ډېر زیات فیورټ دی، ځکه فیورټ دی چې هغه یو خانداني پس منظر دی او د ضلعي کونسل چې دی هغې نه استعفا ورکړه او راغی دلته. نو په هغه وخت کې هم هغه 80,000 ووټه اخیستي وو او دلته کې مقابله چې روانه خلک دا وایي که چا هم 12,000 ووټه پوره کړل نو هغه به ګټلي. بیا ورسره یو بل مهم کس تاسو ته وښایم چې هغه هم ویلی شو، ارشاد خان ولاړ دی. ارشاد خان هم چې دی نو د کونسل نه استعفا ورکړه، ضلعي کونسل نه، او د پی ایم ایل این نه ولاړ دی. ګو چې هغه په دې میدان کې نه دی خو د هغه د شهباز شریف سره تړون دی او شهباز شریف چې دی نو هغې دا دعوه ده که بالفرض که دې ځای نه کامیاب شي نو د سوات تقدیر به بدل کړي او داسې دا هم به زما ذاتي خیال دی. شهباز شریف چې دی نو هغه سره پاور شته، هغه دلته کې کارونه هم کړي دي. نو خلک دا هم ووایي. نو دلته کې دغه کسان چې کوم ما یاد کړل دا په مقابله کې دي. دوی چې دی نو د دوی ټپه مقابله کېږي او داسې کوم چې سیاسي پنډتان ورته وایي، پوهان وایي، هغه دغه خبرې کوي، سرګوشیانې کوي چې یاره په ووټینګ کې به لږ ډېر فرق وي، مطلب په سوونو کې به فرق وي، په زرګونو کې به فرق باندې. هغه دور اوس لاړو چې فضل حکیم ته چې دی نو 18,000 ووټ ورکړي وو، د هغه په مقابله کې 12,000 ووټ اخیستی شو، په هغه چې دی نو بلکل په واضح اکثریت سره وګټله. فضل حکیم ته هم چې دی نو دې وخت کې مونږ وایو د ووټونو حالاتو ته ډېر انتهایي سخته مقابله ده ورته، ځکه چې 10 کاله چې دی نو امین کوشش کړی دی چې انتخابات ته به تیاریانې وکړو، کور په کور تللی دی، ووټ یې ځان له کتلی دی. دغرانګې 10 کاله پرې وخت چې دی نو واجد علي خان ته میلاو شوی دی، هغه هم چې دی ښه ټیک ټاک کمپاین یې کړی دی او ښه ټیک ټاک چې دی نو د خلکو ذهن سازي کړې ده چې موږ له ووټ راکوي. دغه کسان دي چې دوی ته ډېر ټایم میلاو شوی دی. فضل حکیم چې دی نو هغه ته وخت نه دی میلاو شوی، هغه په حکومت کې هغه کارونه کړي دي او په هغه تنقیدونه شوي دي، خلک ترې خفه شوی دی، یو یې خوشحاله کړی دی، 10 ترې خفه دي. نو دغه هغه راځي. بل کس چې دی شهریار امیرزیب شهریار، بخښنه غواړم، امیرزیب شهریار چې دی نو د هغې پلار او هغه هم ټیک ټاک د 15 کاله یا 6 کاله ښه ټیک ټاک هغې هم چې دی نو تبلیغ یې کړی دی خپل لپاره چې موږ له ووټ راکوي، موږ یو ځل بیا چې دی سوات ترقۍ طرف ته روان کړئ، بیا چې دی نو دغه طرف ته لاړ شئ. دغرانګې چې دی نو ارشاد خان چې دی نو هم ویلی شو چې په یو مقابله کې شامل دی. نو مقابله چې دی نو دې پیرې نه ډېره زیات سخته ده. دا کوم چې آزاد دي زما په نسبت باندې ذاتي خیال مې دا دی چې هغه دې مقابله کې ډېره مشکل دي وګټي. کوم کسان چې دي ټیک ته هغه ډېر تکړه دي، ډېر ښه کارونه یې کړي دي، خو د سوات په خلکو کې او بیا د مینګورې په خلکو کې دومره شعور دی چې دومره پوهه دي، تعلیم یافته خلک دي. په تېر وختونو کې چې د دوی ریکارډ موږ وګورو نو همیشه دوی چې دی نو شخصیات نه دي کتلي او دوی نظریاتو ته ووټونه ورکړي دي. دوی چې دی نو هغه خلکو له ووټونه ورکړي دي چې د چا شاته موړي مضبوطه وه، نو هغې دې خفه کېږي نه. نو بهرحال دا زما تجزیه ده، دا ټیک کېدی هم شي، غلط هم کېدی شي، زه داسې نه یم چې دا بلکل ټیکي. دا د یو صحافي تجزیه ده چې په بازار کې ګرځي او د هر یو سره میلاویږي. تقریبا په دې کې ټولو سره زه میلاو شوی یم او پردن مې هغې سره خبرې هم کړي دي، وخت په وخت مې پروګرامونه هم راوختلي دي، وخت په وخت مې د هغوی هغه خبرې هم اورېدلې دي. نو دا د نننۍ هغه تجزیه تاسو ته مې وړاندې کړه. تنقید پې هم کولی شئ، بلکل په اخلاقي حدودو کې دننه ستاسو خبره به مو تجویز هم راکولی شئ چې دلته کې مونږ ځان سره پکې بل صحافي کېنو، تجزیه نګار کېنو یا نور څه نو راځو به سبا به هم بیا تاسو له راځو، د بلې حلقې به تجزیه کوو، د قومي اسمبلۍ به کوو او دغه لړۍ به کوشش کوو چې د انتخاباتو د اخره پورې دغه رواني. دې وخته پورې اجازه راکړئ. الله پامان.